الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنهم: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: محمدنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زماجری برآمد جان عالما، زماجری برآمد جان عالما. ترحم يا رسول الله ترحما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. زمان Food protection for all. قابل قدر معزز سامعین و حضرات ورنو، د ایمان د شاخونو او د څانګو ادنا او وړه څانګه باندې مخکې بیان شوی و چې اماطة الاذى عن الطریق، تکلیف رسونکي څیزونه کاڼي او غني د لارې نه لرې کولو. نننی بیان کې د ایمان د شعبو او د څانګو نه یوه څانګه چې هغه خوش اخلاقی او بهترین اخلاق دي.
او دارنګ سلامته د صدر د غشو د حسد نه چې د انسان زړه وکل عباد و مسلمانانو ته پاک وي حسد نوي چې دا فلانه مالدار شو الله دنه مالداری واخلو ماته راک دا ډیر خطرناک مرض دی حسد ستوي زوال د نعمت د محسود نه او تمنی دغه نعمت د ځان د پاره د چا سره چې تکینه کې چې پاغه کم نعمت شوي وي که نعمت د دنیا وي که نعمت د آخرت او د علم او د تقوا وي نو د حسد معنا دا ده چې دا ارزو تمنی لري چې الله دغه مالداری ما ته راکا او ددنه یې واخله دا حسد نیکی داسې خوري لکه اوچ لرګی چې اور سوځي شوي نیکی دې بربادېږي اوس او څه ثمره په لاس راځي نه سوا د دې نه چې ځان ویلي کې او ځان خفه کې هغه ته کم تکلیفه نشي رسوي یو څیز غبطه ده غبطه بیا دا ده چې تمنی د یو نعمت چې په غیر شوي وي او د هغه نه د نعمت سلبول ستا ارزو نه وي یو سړی مالدار دی یا الله او سخي او ته ترا کې چې د دین کارونه کوي چې دا کارونه زمو کوم خدا ارزو دی نه وي چې الله دنه واخلو ماته راک وي د سمشته دی خو ماته راک هغه به جایز دی یو تعالی علم ورکړي وي مزیدار او خسته علم او ته تمنی ورزو لري چې الله د سه علم ماته راک دا خبره لا حسد الا فی اثنين غبطه نشته دی مگر کسو کې کین نو دو کارونو کې باید وشي یو هغه سړی دی چې هغه مالدار دی او سخی دی دی حال باندې غبطه پکار ده چې الله د سي مال او سخا راکړي او یو هغه حال دی چې هغه عالم دی او یا بعض احادیثو کې قاری راځي چې قران کریم زده دی او د شپې په تهجد کې تلاوت کوي دغه حال د الله تعالی نه غوښتل پکار دی چې ما تم د سي حال راکړي بهترین اخلاق د ایمان د شعبو د سانګونه یو عجیب څنګه او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق راضی کان احسن الناس خلقا پټول انسانیت کې د اخلاق په لحاظ ډیر مزیدار خسته اخلاق د خواص او د عوام سره د مشران او کشرانو سره د غریب او د مالدار سره د هر چا سره د مبارک خپل یو انداز او د اخلاق یو نمونه ډیر کسان داسې شوي دي چې هغه د دې مبارکو نه تښتېدلي او چې به کله د دې مبارکو اخلاق کتلي دي په خپل کار پښیمان شوي دي راغلي دي ایمان نه وروړي عدی ابن حاتم الطوئی دا د حاتم طوئی زویو حاتم طوئی هغه مشهور سخی انسان په عربو کې تیر شوی دی چې عرب او عجم کې داغه د سخانوم وږي حاتم طوئی امیانوم د دنو اوریدل دي هغه ډیر زیات سخیو او دا هغه زویو او د پلار د وجنا سردار او ملکای تم رسیدلی د خپل ایمان حکایت کوي وی زما د ایمان دروړو وجه دا و چې زه اولن چې کله زمونږ د علاقو ته صحابه کرام او حمله را نږدې شوي ننی کورنۍ او خان صحابه وبولي جهاد وکړ په جهاد کې چې کم کافر ستا مقابله کی وی داغی مال ستا دا پار غنیمت وی داغی بیبیان ستا دا پار وینزی وی داغی
الکان ستا غلامان ګرځيږي د کفارو چې کم د جنگ والا کفار دي لکه اوس چې امریکایان او کم چې د جنگ والا کفار نه دي تا سره جنگ نه کوي تا سره صلح وي او ستا ملک ته چرازی په سفارتی تعلقات راځي داغه مال بم ته نه پټه نه به حمله کوي هغه به توجنم نه ستا ملک هغه ته پناه ورکړي قرآن عظیم شان کی محبوب تا آیت راضی احد من المشرکین استجارک فاجره ثم ابلغه مأمنه کدا مشرکانو یو سړی پناه وغوښتا استازی رولی گل چې زستازی ته در زما ما ته اجازت نامه راکا چټای راکا چې ما ته څوک سونه وای رب کریم ته فرمای فاجره پناه ورکا وتا داغه سفارتی تعلقات استا ملک ته په پاسپورت ستا د ملک ویزه لګولې وي او په هغه ویزه باندې ستا ملک ته راغلی وي او استاد ملک قانونا هغه ته اجازه ورکړي وي ولی په ویزه به داغه نه روپیا خستی وي عرفي قانون باندې موافق به راغلی وي نو مبارک تعالی امر کوي فاجره پناه ورکا بیا ورته فرمایي ثم ابلغه مأمنه بیا تر هغه پورې د پیرا کوا او د ساتنه کوا تر سوچ د امان زی پورې رته ورسه دغه ملک چې کوم ملک ته پتا مشرک او کافر په سفارتی تعلق راغی د دې ملک پولیس او فوج به راغه حفاظت کوي تر هغه پورې به کوي تر سوچ هغه وخپل د امن زی تر رسیدلې نه وي او کم کافر چې په جنگ راځي په بدمعشی را روان وي په حملو را روان وي سر وجلی تا تا کټول روا دي مړی مال در تروا دي ټول ته غنیمت کا بیبیان در تروا دي وینځي کزان الکان غلامان کزان تا الاسلام يعلى اسلام چې کم دی دا يعلو ولا يعلى اسلام پټوت ویش دا د اسلام خصوصیت دی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د جنډې او د کلمې کمال دی چې دا به چانه ټیټ وخت نه تیری بلکې بالا تر وخت به تیری دې کې قانون هم دانشته دی د دې په دین کې چې جنگ ورسره د مسلمانانو راشي زمون مجاهدین به بندیان کې خو غلامان کولای نشي زمون بیبیان به بندیان کې خو وینځي کولای نشي دا دوی ته د دوی دین اجازه نه ورکړي يهودیت او نصرانیت ورته د اجازه نه ورکړي او مونږ ته زمون قران د اجازه راکړي چې د دې خزي به زمون وینځي وی بیا د دې غلکان به زمون غلامان وی ولی زمون دین عالی دی دا اوچت دی دوی که جنگ راځي بیا دغه مسله را که جنگ نوی صلح صورت وی نو که امارت اسلامی په دې باندې ټیکسي خو جزیه ورکولا بیا ورته تسویل نشي نو صحابه کرام د عدی ابن حاتم د کلیوالو سره په جنگ باندې او په جنگ کې خو سړی په مال برشي غمتی نسی په سر برشي غمتی نسی نو صحابه کرامو په چډاګونو کې د دې خوان ولیدل نه به تن راوست غنیمت نو دا مزړه کې رانه شي چې د خوانې ولې تن راوستل خو جنگ او جهاد د غنیمتو نو دی وی چې دا سه اوازې به وي چې نه د فلانی خوان بولی نه نه فلانه دشته کې فلانه ګر کړه غیب بوله ما د خپل غلامانو ته وی چې زما د خوانو نه خډاګونه ډک دا څه وکي چې پکم اړه مدینه منوره د دې ډاګونو طرف ته زما خوان بونه ځي د شام په خوای بوزي لری مضافاتو کې سره وای یو وخت ګورم چې صحابه وګرلې واچو د دوی دا حمله زمون نشاته تیر زمون د کلی حال ته خبر شو چې د باز خلکو خانم بولی سړیم بولی په دې بلړه خمرانه مخ کې تیر جهاد لمن روان او په مخه باندې عدی ابن حاتم وی مجبور شو مزه نصرانیو ما په نصرانیت کې ډېر کلا کوموي کور کې می یو بیبیو څو غلامان او خادمان می مالونه را سره ډېر زیاتو خانو غډان یو را سره وکوند ترور پاتې شوی و
ما وی زه خو کله پر एकदम په دې ترور بلا سکوما هغه ته مې ویل زه خو زم شام ته دی جنا دا وطن پردم مالونم بوزم هغه راته ویل چې ته زی هغه طرف ته او خپل اهل بوزي او خپل بچي بوزي نو دا خپل ترور چاته پرې دی ویما دا هغه قول دې التفاتونه اما پتا خو دا چا د خدمت هم نه چې وینځه ودی کی بس دلته اوسېږي کنه صحابه چرال بس که خپل دین کې پاتې کېږي او کدا غي دین تا وړه خو زه د نور نشم ساته وی ترور مې خپل کور کې پر خدا او زلالما د رسول الله مبارک نه و تختیدم سره د مال او د عیال شام تلاړ په شام کې او خاریه و د اغینم حمص خاریه وی چې د حمص خاریه ته ورسېدم اغلتا ما ته چویل چې قیصر روم هرقل باچام شام تراغله دي او څوک چې د عربو نه راشي او ورته وایي چې زه نصراني مانو ډېرې پیسې مور کوي زیم ور کوي ای په څه واسطه مې ځان ورسو او زما پلار یې پیژنده او ما ورته وویل زه د حاتم طویي زوی یم او زه نصراني یم په نصرانیت کې ډېر کلک یم او ما عرب وطن پریخه دی او رسول الله مبارک میں ورته یاد کړه هغه نه را تښتېدلې فوجیانو ته ویل فلانه علاقه کې خسته کورونه دي افلانه کور متور کوي او سرمایه او پیسې متور کوي خفای نه خکور امرا کزه امرا کرات ورځ تیری دی ډیر وخوت دیږي کلونو په حساب وخوت یو ورځ د ګورم چې په اوخي وزنانه روانه د لری ډاک کې یکی تنها خلق ورته ګوري چې دا زنانه یوازې څنګه سفر کوي ماوي زم ورته په لار او درېدم چرانیز دیر شو زما غترور وا کما ترور چې ما کور کې پرې آرام واستکور تا عامل مستین بعد میں دماته ویل ته مغه کسي چې ترور دې پرې خور او بچي وحل درا واستل ما وی زو مغه کسي وېدا ته انصاف کاری ده وی انصاف خنخ کاری ده خو زما مجبوری و ما ځان نشو بچ کولې پتا و مې سکو وی بیره ته ویل چې انت رجل احمق دی وخت کې خدای ایمان نه دروړي دی ورته نسبت کوي ینه صحابي ته ورستو داسې نشي ویل وی ته احمق ته نه پويږي ما ورته چې ولی وی ته د دې چانه او تختې دی چې هغه ته د لر مضافاتونه خلق منډي راوي را روان دي ته دا هغه نه تختې تا کتلې ونیز دینه چې دا څنګه شخصیتو ما ورته ویل چې بي زما تروري قصرا توکه چې زدر نراله منو بیا څه معاملې در سره وشو ویلګ شپې بعد زمون په کلی حمله رااله د صحابه کرامو زمون ټول کلی ونیو چې سو کې لیدل بنديان کولي خذو بنديانو باندې بهر او رز رسول الله مبارک ګرځي مبارک که څوک بندین کړي دي نه په بدمعشیانې کولې نه بد اخلاقیانې وي بس صرف دې ته مجبورول چې دې څنګه ایمان راوړي نور به ډېر بهترین اخلاق ور سره کول یو ملک مالدارو هغه روانو حرم ته پلار کې صحابه وګرک راي واست مبارک مسجد نبوي ته راوست او دستنې پورې کلک وتړ چوي تړ او هر ورځ بچ مبارک کور ته تنو دنه به پښتنه کوله حال دې څنګه ده څنګه یې هغه ورته وی یا رسول الله حال می خده تا دسی یو سړی بندي کړی دی چې احسان فراموش انسان نه دی کدی خوشی کړم نو شکریا به ادا کړم کدی مړ کړم نو دومره قوم لرم چې زما پښتنه بدل نه وکي سمکلکه خبر بهم کوه په دویم ورځ بیا مبارک پر راغی بیا دې پښتنه کې بیا هم دا جواب ورکړ په دریم ورځ پر راغی بیا هم دا خبره کوي دریم ورځ مبارک صحابه ته خوشي کې حلو پړی وته خوشي کې ویزه کې کلی تزیلات شو کپاتې کېږي پاتش اده مسجد نو ته صحابه کرام حیران شو
چې دا ملک او سردار د قوم پس قیمت مونږ نیولې دی او دا اوس خوشي که بهر چې ووته صحابه کرام پسې وتل مبارک وي څوک بم پسې نه ځي کزي بس لاړ دی ټول ناس هغه بهر یو باغ ته لاړ هغې کې پوهې ولته پاکول هم بل چاته سوالو کې وښې جامې راکه جامې واچولې لږ وروستو په مسجد بیا راننوت مبارک ته داسې مخامخ کېناست وی کلمه راته ووایي ایمان راوړه مونږ ته خلکو ویلي چې دا باچا دی پیغمبر نه دی معاذ الله دا تا چې کوم سلوک زما سره وکړه دا د باچایانو نه دی باچا خپل دشمن سره داسې نه کوي دا تا چې ما سره وکړه دا اخلاق د پیغمبرۍ دي کلمه یې ویل او بیا دومره کلک شو په ایمان کې چې د مکې معظمې مشرکین د مکې دا غله چې وه غنم اوړه او جوار دا د ده د کلي نه براتله قسم یې وکړه چې یو خلک چې د نبي علیه الصلاة والسلام دین قبول کړی دی په مکه یې وړه بند کړه د مکې خلکو جرګه راولېږل رسول الله مبارک ته چې ته خو خلکو ته وایې چې خپلولي پالل ښه کار زمونږ په مکه کې داسې کم کور دی چې ستا ورکې رشته نشته دی ستا په دین نه یو خپلولي خو وپاله را سره جرګمارو نه مبارک تپوس وکړو څه مشکل دی درته وی هغه ملک چې تا باندې ایمان راوړی په مونږ یې غلې بندي کړي هغه ته یو خط ولېږه چې مونږ څه چل کړی مونږ باندې غلې مو بندوه مبارک بے خط ورته لیږي چې په دې خلکو وړه مو بندوه غله مو بندوه خوشي که چې ورځي وت عدی ابن حاتم ترور قصه کوي وی چې زه بندیانو کې ومه نو مبارک به دې بندیانو باندې روزانه ګرځېده دا دې لپاره ګرځېده چې بندیانو کې که بندي خو ایمان ته شوق نه دی شوی که چا به شوق شوی ایمان به راوړه به خوشي که ویشات ورپسې حضرت علی کرم الله وجه روان ما ته حضرت علی سے فاومع الی اشاره راته وکړه ان کلمیه اے بی بی سوال ورته وکړه مبارک ته اشاره باندې پوي کړم ما ورته وویل چې پاغه کونډه زنانه چې غاښونه یې نشته زړه ده د خپل کورنۍ مشر پریخي د هغه ته تللی دی څه کوئ تاسو ورباندې ولې نه خوشي کوئ ما باندې احسان وکړه ما خوشي که الله به ته احسان وکړي ما ته وویل من وافدک ستا وافد او مشر څوک و ما ورته وویل عدي بن حاتم الطائي د حاتم الطائي زوی عدي زه د هغه ترور یې ما رانتلی دی پرېښی یم ما ته یې ویل هغه فر من الله ورسوله هغه عدي چې د الله تعالی او د رسول الله مبارک نه تښتېدلی دی او د کفر علاقې ته تللی زه وایي ډېر خجله شوم ما ته خو پته وه چې تښتېدلی سبا بیا راغی حضرت علی صاحب ورسره دی ما ته وایي بیبي او ما الی ان کلمیه بیا ورته خبره وکړه ما ورته ویل هغه زنانه چې غاښونه یې نشته خپل مشر پرېښې ده تاسو څه ورباندې کوئ خوشي کوي په ما احسان وکړي الله تعالی به په تاسې احسان وکړي ما وی عدي بن حاتم الطائي وی هغه چې هغه د الله تعالی د دین او د نبي اسلام د دین نه تښتېدلی بیا غلی شو درېیمه ورځ راغله بیا مبارک راغی حضرت علی صاحب راته اشاره وکړه چې بیا سفارش وکړه چې بیا مې ورته خبره وکړه مبارک صحابه ورته امر کوي حلوها د دې زنانه زولنې کولو کوي درې ځل سوال وشو ورته چې زه یې کله خوشي کړم ما ایمان راوړه کلمه مې وویله او ما ته یې ویل چې بیبي څه ارمان دی ما ورته وویل چې زما وراره
رانه شام ته تللی دی او کورنۍ رانه تللی ده او د مسافرۍ او ځان ته والي ډېره تنګه کړې یم. زما دا ارمان دی چې زه به بیا د خپل وراره سره وګورم، بیا به ور ورسم که نه. مبارک ته پته وه چې دا په ایمان کلکه ده، که دا لاړم شي خرابېږي نه. وی دلته اوسېږه، که هره قافله د شام برابره شوه ستا د ارمان به مونږ پوره کړو، زه به تا خپل وراره ته ورسو. د شاتو تجاران راله د شام، شات یې په اوښانو رابار کړي، شات یې خرڅ کړي او واپس روانو. رسول الله مبارک راوغوښتل تاسو چېرته ځئ؟ وی شام ته ځو. شام کې کومې ښاري ته ځئ؟ وی حمص ته ځو. وی که زه یو امانت درکم رسولی شئ؟ وی چې ولې نه شو؟ وی یو بهترین اوښ په غنیمت اوښانو کې و هغه اوښ یې راویسته د مزل اوښ، او په هغې صحابه ورته وي چې ښایسته کې جاوه د سفر پې جوړه کړه. او بیا ما ته وویل چې اوس ورشه په دې، او زه چې هغه ارمان دې پوره شي خپل وراره ته به ورسي. خو که هلته لاړې چې تا ګورې دین نه وانړئ، ته کوشش وکړه چې هغه خپل دین ته راولي. نو خپل وراره ته قصه کوي زه د شاتو د تجارانو سره رالم، نو دا دی دغه ځای ته چې رالم ستا علاقه مې پیدا کړه، ترې رابېله شو، تا ته راورسېده. عدي بن حاتم واقعه بیانوي، وی دی ترور چې ما ته وویل ته احمق ولې داسې شخص نه راتښتېدلی؟ وی د ده دا خبرې زما د دې ترور زما د زړه کې راننوتې. ما ځان سره وویل چې سهار سفر کوم روانېږم، بس یو شرط به رسول الله مبارک ته پیش کوم چې زما د نصرانیت دین خوښ دی، دې دین دی منم، زه به در سره یم، خو ما به د خپل دین نه نه اړی بل دین ته. عدي بن حاتم وی سهار را روان شوما د مدینې منورې په خوا باندې، او کله چې مدینې منورې ته راورسېدم فاستشرفني الناس، صحابه په مخه باندې راتلله، او داسې صحابي نه و چې زه یې نه پېژندم، ځکه چې زما پلار ډېر مشهور په سخا باندې او د هغې وجه نه زمونږ کورنۍ مشهوره وه. هر صحابي وویل عدي بن حاتم، د حاتم زوی عدي، ما به ویل عدي بن حاتم. چې رالم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم مسجد ته چې راننوتم یوه لویه حلقه لګېدلې وه د صحابه کرامو. مبارک اوس عدي کتلی نه دی، نوم یې ورته اورېدلی. دې حلقې په دې منځ راننوتم، مخامخ ورغله. مبارک راته وفرمایل من انت، څوک یې؟ ما ورته وویل انا عدي بن حاتم الطوئي، حاتم الطوئي زوی عدي. فقام من مجلسه مسرعا، بس داسې ټوپ یې کړه د مجلس نه پاڅېد، او زه یې د لاس نه کلک ونیوم او ما ته یې ویل راځه ما سره کوټې ته لاړ شه. کمرې ته یې بوتلم، کمرې ته چې بوتلم ما ته یې ویل په څه نیت راغلی، اسلام راوړې؟ ما وویل چې اول شرط مې دا دی چې نصرانیت مې خوښ دی، دې دین نه به مې نه اړی. خو ویلا کمرې ته نه ورسېدلې، دې مسجد نه چې کمرې ته تلو زه یې د لاس نه نیولې وم. یو غریب صحابي و، جامې شکېدلې وې، هغه دې مخه کې راغی، وی یا رسول الله لی الیک حاج، زما څه ضرورت دی؟ وی زه یې د دې لاس نه کلک نیولې وم او د هغې سړي سره یې هغه حاجت ورپوره کوو، او دومره ډېر ورسره ودرېده، دومره ورسره ودرېده چې زه په دې ولاړه ستړی شوم. زما په دې زړه کې د سره ډېر لوی محبت پیدا شو چې ما خو فکر کوو چې دا به بادشاه وي، او بادشاه داسې غریبو سره نه ودرېږي، دا نبي دی علیه السلام. بیا چې ننوتو ما ورته وویل چې زما د نصرانیت څه مینه ډېره ده او ستا دین مې هم خوښ دی. وی ما ته یې وویل چې اصل نصرانیت خلکو خراب کړی دی، یعنې زه به د نصرانیت د دین درته
تا تر نصرانیت په دین کې دا کلمه ویل شوی کنه چې لا اله الا الله ما ویل چې او دا ویل شي د الله نه سوا بل معبود شته دی ما وینا وینو زه درته څه وایم خو زم درته دا وایم چې لا اله الا الله. بعض الله تعالی صفات او تصرفات ورته وښودل. تاسو دا عقیده لرئ وی یا وایي موږ هم دغه عقیده لرو. زه پوه شوم چې عقیده خو د نصرانیت د دین خلکو خرابه کړې ده. اصل نصرانیت خو توحید دی د الله وحدانیت دی. په دې کې شرک څه شی کوي؟ آخر کې راته ویل اسلم اسلام راوړه تسلیم روح او سالم به پاتې شي. نو دې فرمایي چې ازما پسینه کې چې کومې خبرې وي هغه ټولې ختمې شوې اسلام مې راوړ. او بیا راته وویل چې اتیت الحیره حیره ته تللی یو علاقه ده لرې. ما وینا نوم دې اورېدلی دی یاو وی داسې وخت به راشي چې د حیرې پورې به یوه زنانه په اوښ سوره یوازې به روانئ څوک ورته مخې ته نشي راتلی. او داسې وخت به راشي کسرای فارس پیژنې؟ ما وی یاو وی د کسرای فارس په تخت به زما صحابه ناست دي. ما وویل کسرای فارس تخت ویاو د کسرای فارس په تخت به زما صحابه ناست. او داسې وخت به راشي چې هرقل قیصر روم پیژنې یا وایي د هغه ماڼۍ به زما صحابه نیسي. عدی ابن حاتم فرمایي وی زما د الله په ذات قسم وی چې مبارک څه ویلي وو زما د سترګو تیر شو ځکه چې د کسرای فارس تخت چې نیول کېده نو په دې غزا کې زه خپله شریک وم او ما دا غریب صحابه ولیدل چې د هغه په کرسۍ او په تخت کې ناست. زما دلته صحابو کې څه خلکو په ما بیا هم د نصرانیت صفتونه ورته وکړل. مبارک راته وویل چې ته خو په نصرانیت هم کلک نه یې. ما وی ولې؟ وی ته د خپل قوم څلورمه حصه د مال خلکو نه نه اخلي؟ ده به د خپل قوم څلورمه حصه د مال څلورمه روپۍ به ده ټولوله. ما وی یاو وی دا ستا په دین کې تا ته روا ده؟ ته حق لري چې د خلکو نه دا واخلي. تا ولې امارت نافظ کړی چې خلکو نه زکات ټولې؟ ستاسو دین کې څلورمه روپۍ د زکات ده خو ستا حق خو نه دی که نه امارت دې راشي بیا دې ترې واخلي. او چې امارت نه د مال والا خوښه ده چې چا ته یې ورکوي. تا پسې ملکي جوړه کړې چې په زبردستۍ ترې ټولې. په دین بیان چې ته په هغه دین هم پوره برابر نه. فرمایي وی آخر کې الله تعالی زما د ادن نظر د محمد مصطفی د محبت نه ډک په یو مجلس کې ډېر ټیم ما ته راک. بیا مې د مبارک نه څو پوښتنې وکړې چې من جمله د هغه پوښتنو نه د ښکار خبرې وي. یو مې ورته دا وویل چې مونږ په شام کې اوسېږو هلته نصرانیان دي مشرکان دي مجوس دي خلک دي مختلف. مونږ د ښکارونه کوو نو که زه ښکار وکړم او غشی وولم چې بیا ور رسېږم هغه شی مړ وي دا څنګه دی ما دپاره؟ ما ته یې وویل چې کله دې پیدا کړو ژوندی و بې حلال که بې وخوره او که تا کله غشی ویشته او بسم الله دې پې ویلې وه او چې ور ورسېدې هغه مړو نو دا پاک دی بې خوره. ما ورته وویل زه دا تازي د ښکار سپین ساتم دا چې کله خوشي کم او هغه هلته چې ورشي ګوري چې هغه په خوله کې نیولې ساتې ختلي وي وی چې کله دې سپی خوشي کوو بسم الله دې پې ویلې وه دا پاکه ده که ته ورلې او دا یې ساتلې وه نو دا پاکه ده خورئ بیا. ما ورته وویل کله کله دوه تازیان سپي خوشي شي وی بسم الله دواړو ویلي که یو ویلي؟ وی ما ویلي هغه نه ویلي چې ورشو دوه ور باندې نښتي یا شی مړ وي. وی لا تاکلها بیا مخوره انک ذکرت اسم الله تا د الله نوم ویلی دی په خپل سپي باندې هغه دویم سپي باندې خو چا نوم نه دی ویلی اوس پته نه لګي چې مرګ هغې کړی که دی کړی. د ښکار څه احکامات د عدی بن حاتم الطویی په روایت کې چې راغلي دا په دغه خصوصي مجلس کې د دې سره شوي دي. دا ټول ایمان د عدی بن حاتم ولې د نورو خلکو
د رسول الله مبارک د کمال اخلاق د وجنو چې هغه خوش اخلاقی و او بهترین اخلاق د زنانه سره وشو، حسن سلوک د بندیانو سره وشو. هغه چې خوشی شو خپل وراره دعوت کړه چې دا بهترین دین دی راشه، اگر راغ الله تعالی غته ایمان نصیب دا د ایمان د شعبونه بهترینه څنګه ده. ان شاء الله د بعض صحابه کرامو د ایمان واقعي به مسلسل سو بیاناتو کې بیانېږي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وسلم.